أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم सूरत बकरा द्वेम सिपारा 188 नंबर आयात। मख के आयातुन के दा रोजे अहकाम जिक्र शू परोजे के हलाल चीज़ों इस्तेमाल द सुबह सादिकना तरमाखाम पोरे मना शेगो हलाल चीज़ों नदी व द सुबह सादिकना माखाम पोरे दरबाने का हराम शू। देन पस द माल हराम हासिलवल और दागे इस्तेमाल ना मना जिक्र कीगी। रोजा के दुआ कबलीगी और पदे आयात के द हराम खुराक ना मना रागलेला न दे के दी तरफ त इशारा दा चे द रोजी और द दुआ द कबूलियत द पारा अकल हलाल शर्त यानी हलाल चीज़ुना खोड़ल व इस्तेमाल अवल शर्त। दगरंग मख के द रोजमाती और पेशमनी जिक्रो पदे आयात के दी तरफ त इशारा शवेरा कि रोजमाती और पेशमने पर हलाल रोजे वाले पकार दे और दगरंग द रोजे न असल मकसद द नफ्स पाकिदा न हर कला परोजे के द नफ्स द पाके पर द हलाल चीज़ों द इस्तेमाल इजाजत नौ परोजे के द नफ्स द पाके द पारा द हलाल चीज़ों द इस्तेमाल इजाजत नो नो द हराम चीज़ों इजाजत खुद नो द हलाल चीज़ों ना रोजा सिर्फ यवा म्याश्ता और द हराम मालूम ना रोजा टूलू मरदा। द रोजे पवजा पा यो इंसान के द नफ्स द ख्वाहिशात ना द बंदे दिलो यो कुवत पैदा की द देवजना द रोजे द जिक्र न पस द हराम माल द खुराक न मना जिक्र कोलिशी जदा द इंसान द नफ्स ख्वाहिशात वी और द हराम खुराक पवजा द तोल हराम कारुन न मना राजी। द हराम खुराक पवजा द तोल हराम कारुन दरवाजा प्रानिस्ती शी कि बंदा हराम खुराक कई न हर तरफ त नाकार कारुन ते शौक पैदा की। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल मखुरे तासो द यो बल मालुना बिल बातिले प बातिल तरीके पना हक तरीके वाले वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल
مخره تاسو د یو بل مالونه په خپل منځ کې پنا حق باندې لا تاکلوا اموالکم تاسو مالونه خپل مالونه تاسو مخره خپل مالونه په خپل منځ کې پنا حق سره په دې کې الله پاک د مسلمانانو د یو بل مالونو تاسو مالونه وویل د دې دا مطلب دی چې مسلمانان په خپلو کې هر یو د بل مال خپل وګڼي او لکه څنګه چې دی د خپل مال حفاظت ضروري ګڼي او دغه رنګ دی د بل مسلمان رور د مال حفاظت هم ضروري او خپل وګڼي او څنګه چې دی د بل طرف نه په خپل مال باندې ناجایز قبضه نشي برداشت کولی نو همدغه رنګ دی د بل چا په مال باندې هم ناحق قبضه نه کوي په دې کې د ټولو هغه ناجایزو طریقو نه منع راغله د کومو په ذریعه چې یو کس د بل مال ناجایز قبضې سره اخلي لکه غلا کوي ډاکه کوي سود جواری رشوت په دروغو قسمونه وغیره ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل مخوره تاسو خپل منځ کې مالونه په باطل طریقې سره ولا تأكلوا اموالکم مخوره تاسو خپل مالونه یعنی د نورو مسلمانانو مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطل طریقې سره پغلای مخوره د چانه په زور ما اخلي په سود ما اخلي په رشوت ما اخلي په جواره ما اخلي په دوکبازه ما اخلي دا ټول حرام په دې طریقه مخوره او دارنګي چا سره په زدبازۍ کې په دروغه په ناحقه مقدمې هم مکوه د بعضې خلکو دا عادت وي چې د چا په مال باندې ناحقه دعوه وکړي او بیا مقدمه حاکمانو ته پیش کړي د حاکمانو په مخ کې د خپلې مدعا ثابتولو دپاره یا خو د دروغو ګواهان پیش کړي یا د دروغو قسمونه وخوري او یا حاکمانو ته رشوت ورکي او یا ورسره د مال په څه حصه باندې جوړه وکړي چې دونه پکې تالم درکړو خو ماله فیصله وکړه حال دا دی چې دې بنده ته معلومه وي چې زه په حقه نه یم نو د دې آیات په دې وروستۍ حصه کې الله فرمایي چې تاسو په ناحقه د مال حاصلولو دپاره د مالونو معاملې او فیصلې حاکمانو ته په دې غرض مه وړئ چې د دې مقدمو په ذریعه تاسو د خلکو د مالونو یو حصه په ګناه سره وخورئ حال دا دی چې تاسو پرې پوهېږئ یو حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمایل انما انا بشر زه بشر یما وانتم تختصمون الی او تاسو ما ته خپلې جګړې او مقدمې راوړئ ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض او شاید چې بعضې په تاسو کې په خپل حجت کې چالاک وي د بل نه بیان ښه کولی شي دا بل ساده غوندي خبرې نشي کولی فاقضي له على نحو ما اسمع منه نو زه چې دغه نه څنګه بیان وورم نو د هغې مناسب زه دله فیصله وکړم فمن قضیت له بشیء من حق اخیه هغه څوک چې زه د ده دپاره د ده د رور د حق نه فیصله وکړم د ده په حق کې فلا یاخذنه نو دې دې اخلنا فانما اقطع له قطعه من النار زه وله د اور یو سروټ کا یو ټوټه وله جدا کومه
دې حدیث مبارک نه معلومه شوه که چېرې څوک د مسلمانانو یو قاضي او حاکم ته دوکه ورکړي او د هغه نه په دوکه سره څه فیصله د خپل ځان په حق کې واخلي او یو داسې څیز ځان له ثابت کړي چې هغه د ده نه وي نو په دې سره دغه څیز ده ته نه حلالېږي او چا ته چې حلال وي که په دې طریقه هغه ته نه حرامېږي نو غرض دا دی چې د عدالت فیصله حلال حرامولی نشي حرام حلالولی نشي نو چې پیغمبر علیه السلام یو فیصله وکړي چاله او د ده حق نه وي نو پیغمبر علیه السلام وي زما فیصله یې دله حلالولی نشي د بل چا فیصله به یې دله څه حلال شي نو چې چاته معلومه وي چې زما حق نه دی او دی په دروغه باندې مقدمې کوي په سفارش او په رشوت او په دروغ او په چل ول باندې پردې مال ځان له وګټي نو دا ګورې دله حلال نه دی نو چل ول ښه شی نه دی په حرام مال کې برکت نه وي او په حلال مال کې برکتونه وي نو د حرامو نه د بنده ځان وساتي د حلالو حکم خدای پیغمبرانو ته کړی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات اے پیغمبرانو پاکیزه څیزونه خورئ واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ انی بما تعملون بصیر الله وی زه ستاسو عملونو خبر یم د کم بنده چې رزق حرام وي او دې عبادت کوي دعا کوي نو نه قبلیږي ډېر خلک داسې چې ډېر مشقت وکړي او د الله په مخ کې لاسونه غځولي وي او یا رب او یا رب چغې وایي خوراک حرامي اسکاک حرامي لباس حرامي دعا به چېرته قبول شي وی موسی علیہ السلام یو سړی اولی چې په سجده پروت دی او جاړي اوښکې روانې دي او یا رب او یا رب وی موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړي چې یا الله دا بنده تا ته ډېر جاړي او سوالونه کوي ته د ده سوال ولې نه قبلې وی الله ورته چې ګېډه کې رزق حرام دی په بدن یې لباس حرام دی دا نه په اوښکو جاړي که په وینو جاړي ومې سوال نه قبلوم حرام خور دی یو حدیث مبارک کې راځي چې کم بنده حلال خوراک کوي د سنت طریقې مطابق عمل کوي او خلک د ده د ضرر نه محفوظ وي دی به جنت ته ځي وی پیغمبر علیه السلام نه ملګرو تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د موجوده حالاتو کې خو ستا امت کې دا خلک عام دي حلال رزق او سنت طریقې مطابق جنو خلک ته په امن کې دي د امت کې عام دي او ډېر مسلمانان د دې پابند دي پیغمبر علیه السلام فرمایل او آینده به هم هر زمانه کې داسې خلک وي چې د دې احکامو پابندي به کوي یو دویم حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام فرمایي وی څلور خصلتونه داسې دي چې هغه په تاسو کې موجود وي نو که تاسو ته دنیا کې اسم حاصل نه نو دغه ستاسو لپاره کافي دي څلور خصلتونه دا دي چې د امانت حفاظت دویم رښتیا وینا دریم ښکلي اخلاق او څلورم په خوراک کې د حلالو اهتمام کول چې دا څلور خصلته تا سره شته نو که نوره دنیا تا سره نی نو بېغمه شه دا کافي دي سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته درخواست وکړو وی ما دپاره دعا وغواړه چې زه مقبول دعا جوړ شمه زما دعا قبلیږي چې کومه دعا کوم قبلیږي
पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाइल सअदा खपल खुराक हलाल जोड़ का और पाक जोड़ का मुस्तजाब दावत बशी और क्या फरमाई जमा अगजात कसम से जमा रूह राग पर कब्जा करे बंदा चिकल खेत के हराम नोड़े वासी सलवी खुरोज ददा अमल न कबलीगी हराम नोड़े गेरे तलाला वे सलवी खुरोज बे अमल न कबलीगी और द कम बंदा गोखा चिरा हराम न जोड़ शुला दगा गोखा द जहन्नम द और द पार लाए करा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला ने फरमाई पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई कसम प अगजात कि द चा प कब्जा के जमा रूह रे यो बंदा तर अग मुसलमान निशी जोड़े रे करके में कि दत ज़लो और जब मुसलमान नहीं और तरके में कि गवांडियान दत ज़रर न महफूज नहीं और चिकले यो बंदा माल हराम खुरी और ब्या दागे न सदका कई न कबलीगी और कि दे ते खर्च कई नो बरकत पकी नवी और कवारिसान ते प्रीग दी नो जहन्नम तरफ ता दतल गदयो तोखरा दबद सीजन न बद अमल न पैदा की और पबद सीजन बांधे बद अमल पाकीगी ना नेको अमालो बांधे बद अमल न पाकीगी मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई द क़यामत परस बांधे बंदा बदख्फल ज़ैन ख़ज़ीदी निशी तर सोच द सलोर सवालुन जवाब नी वर करे यो उमर दे पसक फना करे रे उमर खुदा दर करे दारे पन्ने को कारुन के तेर के पबदो की ज़वाली दे पसक जड़ा करे वा और माल दे संग गतलो प हलाल तरीका के प हराम तरीका और ब्या दे संग लगवलो द शैतान खुशालो द पार दे लगवलो के द रहमान द खुशालो द पार और कम इलम चले करे पागे अमल सोमरा करे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाई योजल पैगंबर अलैहिस्सलाम खुतबो वेला और वे फरमाइल ए द मुहाजिरीन डले पिंज खसलतुन दी दागे पबारा के अल्लाह ने पना ग्वारम के पता सो क्या पैदाशी योदा के पयो कौम के बेहयाई ख्वरशी नो ताउन पेराशी वबाई मरजुन पैदा से नवे नवे राशि के स्तार प्लार निकब दागे नुमम ने और विदा से मरजुन पेराशी कम कौम के बेहयाई राशि नवे नवे मरजुन पेराशी द्वैम पकम कौम के नाप तोल कमी कमी मरज राशि कागवी अल्लाह कात और ग्रानी और मशक्कत और मेहनत करावली और हाकिमान पे जुल्म कई द्रेम पयो कौम के ज़कात नवर कवल राशि बारानुन पे बनशी और सलोरम यो कौम के अल्लाह द रसूल वादे माती की अल्लाह पे नाशना दुश्मन मुसल्लत की माल से पना हक अखली और पिंजम दा कौम मशरान अरबाब इख्तिदार द अल्लाह द किताब कानून बाने फैसले न कई द अल्लाह नाजिल करे अहकाम सरे असर न लगी नखपलो के अल्लाह वाला जंग झगड़े पैदा की अल्लाह ने ददी मुसीबतों न टोल मुसलमान बची वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल और मकुरता सुखपल मालून पमाबैन खपल के पबातिल तरीके ये द नूर मुसलमानानो माल पना जाए इस तरीके मुखरे वतुदलो बिहा इलल हुक्काम और मौले तासो
ولا تدلوا بها الى الحكام. دا دروغ مقدمه موڑ الى الحكام حاکمان تا لتأكلوا فريقا من اموال الناس کہ اخرى تاسو فريقا من اموال الناس یو حصد خلق دا مالنا بالاسم پا گناہ پا ظلم بانے وانتم تعلمون او تاسو پوئی گے. يسألونك عن الأهلة سوال کئیستانا عن الأهلة دمیاشت فبارکی يسألونك عن الأهلة سوال درنکی دمیاشت فبارکی أهلة دا هلال جمع دا دا لنبنه شپی میاش دا دویم و دا دریم شپی دیتا هلال وی دا یوی شپی دا دو شپو دا دریو شپو دیتا هلال وی. معشوم چی کل پیدا شو پدغ وقت کے او جاری و چغو وی نو عرب وی استحل الصبیو معشوم آواز کو او چکل دا حج پا موقع پا تلبیہ خلق آواز اچت کی لبیک لبیک اوئی نو پا دغا موقع وی احل القوم بالحج قوم دا حج آوازی نپورتا کرن نو دے میاشت تا ہم پا عربے کے حلال پا دے وجوئی کہ کل میاش روخی دی نسو کی وینی نسو کی نوینی نو چی چالی دلی را ناغوی دغا دا نبلو تی کم دا آغا دا دغا دا چگی نو پا دے وجہ باندے دے میاشت تا حلال وی. نو دا حلال پا بارکی صحابہ کرامو سپوس کرے وی دا میاش ولی باریک اخکارشی بیالویگی تردی چه مکمل دا سورلسم اسپومے غطت جوڑشی پورا رانا شوروشی بیا دا مخ کے پشانت باریک کیگی او بیا پتشی نو دا اسپومے پا یو حال باندے ولی نپاتی کیگی. نو دا دی پا جواب کے دا آیات نازل شو یہ سوال در نکی صحابہ کرام در نسوال کی دا میاشت پبارا کی و توائی چی دا دی پا ذریعہ باندے خلقو تا دا مختلف احکام و کارون و وقتون خولی شی. صحابہ کرام سوال دا میاشت دا ورکوٹوالی و دا غٹوالی دا حقیقت معلومون دا پارا کرے دا بیا دا جواب دا سوال سرخ موافق نرے دا سپومے وڑکیگی و غٹیگی ولی دا دیگا سینسی حقیقت علم فلکیات والا اگوی پوئیگی پا دیوان نہ دا وقت کے دا صحابہ کرام چی ندی خصوص سینس وغیرہ نوویلو نے لدے پا بارکی حقیقت بانے پوئی دی شو دا غصات نہ چی پا دا حقیقت نپوئی دل نو اللہ پاک والا بل جواب ورکو چی دا دی والا کے دو غٹے دو کے پیدا صدا دا سوال پکاوے اور دا جواب دارے. نو دیتا جواب علی اسلوب الحکیم ویلی شی یعنی اخیار بندہ کہ سائل تا جواب ورکی نو دا سی جواب ہوئی کی چداغا پکی پیدا ہی اس دا ولی وڑکی گی ولی غٹی گی نتا سکول و کالج کی دا سینس پدی کتابونو کی ویلی دی نتا تعلیم یافتہ لکان پدی باری کوئی گی اس کے یو بے تعلیم زمیدار سریوی او هغه ته دغه خبرې شروع کې ناغه غریب به درته اسې سر وخوځي خو پوهېږي پې نه پیدا پکې نشته دی. نو الله پاک د سپومې د ورکوټه کېدو او د غټېدو پیدا وښوله چې دا مواقیت دي. نو مواقیت جمع د میقات ته اسم آله ده ما یعرف به الوقت
هغه شی چې وخت پې معلومیږي. نو میاشت د وخت معلومولو دپاره یو اسانه آله او ذریعه ده. د شریعت محمدي بنیاد په اسانتیا باندې دی. نو په دې وجه احکام و عباداتو او اعمالو کې د قمري میاشتې حساب معتبر شوی دی، قمري سپومې والا. ځکه دا سپومې هر انسان لیدی شي، عالم وي که بے علم وي، په بانډه کې اوسیږي که خاریه کې اوسیږي، غرونو کې وي که ځنګلونو کې وي که هر ځای کې وي، هر څوک میاشت په اسانه ویني او د میاشتې په ذریعه باندې حساب کتاب په اسانه کولی شي. یو بے علم سړی، بے تعلیمه سړی چې سپومې ته وګوري نو اندازه معلومولی شي چې نن د میاشتې سویمه ده. اوس د دې په ځای باندې شمسي نظام نور والا، نو څوک د غرمې چې نور ته وګوري نو معلومه به شي چې نن سویم تاریخ دی. نور نه څوک تاریخ نشي معلومولی، او سپومې نه تاریخ معلومولی شي. سپومې دا ککوړې بلکل غونډ منډې وي، نن د څوارلسمې ده. وی دا یو طرف ته کوټې کنډو راغی، نن د اوولسمې ښکاري. نو په اول کې معلومیږي د دویمې ده او د درېمې نه، او په آخر کې معلومیږي دوه شپې پکې پاتې او درې شپې پکې پاتې دي. او نن خو سهار ښکاره شو، سبا له د ښکارېدو نه ده، بس لکه چې سبا له میاشت ښیږي. نو دې نه اندازې معلومیږي. نو مسلمانانو دپاره د سپومې حساب کتاب دا فرض کفایي دی. فرض کفایي دی ته وایي چې یو قسم حساب کتاب وکړو نو د ټول قوم غاړه خلاص راوکړه. یو قسم حساب نه دی کړی نو ټول قوم پې ګناهګار دی. په موجوده وخت کې دا شمسي نظام دومره عام دی چې ماشومان هم پوهېږي. وی دا کمه میاشت ده نو ټیک به درته وایي دا اپریل دی، نن سویم تاریخ دی، وایي به درته د جنورۍ څو ورځې دي او د فروری څو ورځې دي، نو نظم به هم درته ووایي. د جنورو فرورو باندې خو ټول خلک پوهېږي، لوی واړه خو پوهېږي. خو که د یو مسلمان چې ښه عاقل بالغ دی ورته یې دا اوسنۍ میاشت کمه میاشت ده، وایي نه پوهېږم، دا راته نه ده معلومه. که زمیندارو نه تپوس وکړي چې کومه ده نو اړ په شکل او په ګاو چې دغه به درته هم ټولې یادې کړي. خو چې ورته د مسلمانانو کومه میاشت ده، مسلمانانو د میاشتې نوم نه ورکوي. نو مذهبي او قومي غیرت دا دی چې د مسلمانانو میاشتې یادې کړه، د غیر مسلمو میاشت مه یادوه. نو دا سپومې ورکوټه کېدل او غټ کېدل په دې کې ستاسو د عبادتونو د وخت پیژنګلو آله ده. دا آله ده تا ته وخت ښیي چې رمضان شو، د رمضان روژې نیول شروع کا، شوال شو اختر وکړه، ذوالحجې میاشت راغله حج دې پکې شروع کېږي. نو دا حساب کتاب زده کړه. یسألونک عن الاهلة، سوال کوي ستانه د هلال په باره کې، د میاشتې په باره کې. صحابه کرام ډېر ښکلي خلک وو او ډېر زیات ادب واله وو. د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام به ډېر کو. د دې وجې نه ډېر کم سوالونه صحابه کرامو کړي دي. پخواني امتونه هغوی به ډېر سوالونه کول. د بني اسرائیلو د غوا قصه خو م کتلې ده که نه، چې غوا څنګه ده، وړه ده او که زړه ده او توره ده او که سپینه ده او یو یې کړې ده او که نه یې ده کړې، بار بار لګیا وو. په یو وخت کې بې شمېره تپوسونه کول. خو د پیغمبر علیه السلام نه صحابه کرامو په دې قرآن شریف کې چې وګورئ نو صرف څوارلس سوالونه یې کړي دي.
صرف 14 سوالونه دي. په سورۃ بقره کې 6 سوال دي او 8 سوالونه په ټول قرآن کې نور کړي دي، باقي مانده ټول قرآن کې ټول 14 سوالونه کړي دي. يسألونك عن الأهلة، صحابه کرام درنه سوال کوي ستانه عن الأهلة د هلال په باره کې. د لومبنو شپو کې چې دا هلال سپومې وړه وړه وي او بیا رو رو غټېږي دا ولې؟ قل هي مواقیت للناس والحج، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هي مواقیت للناس، دا سپومې چې دا نو دا آله دا وقت پیژندلو د للناس خلقو د پاره. آله د شناخت د اوقاتو ده للناس خلقو د پاره، والحج او د حج د پاره هم. د حج ذکر دی دی کې خصوصي طور باندې شو. عربو به د حج کولو ډېر اهتمام کو او دې لپاره به د میاشتو حساب کتاب او د میاشتې د لیدلو لپاره به ډېر زیات کوشش و. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب میاشتې دا عزتمن او قابل احترام میاشتې به یې ګڼلې او په دې کې به په بعضو کې به دوی حج ادا کو. د دې وجې نه به د دغې میاشتو کې هر قسمه جنګ جګړې فتنې فسادونه دا به بند وو. نو دلته کې د میاشتو د کمي او زیاتي په فایدو کې خاص طور باندې دا ذکر وشو چې د دې میاشتو په کمي او زیاتي سره تاسو ته د حج وقت هم معلومیږي. د حج اهتمام څنګه چې د پخوانو عربو کې و، نو په اسلام کې هم دا یو اهم رکن د اسلام دی او د دې ډېر خیال ساتلی شي. نو ځکه حج ذکر شو. کني زکات هم په دې سپومې والا میاشت دی. حج او زکات دا په دې اسلامي میاشتو باندې چې کال تیر شي په مال نو زکات به ورکې. نو که تاسو په انګریزۍ میاشتو زکات ورکې نو بیا چې هر یکم جنوري شي ته زکات ورکې، کال تیر شي بس کال نوی شو زکات ورکې. نو انګریزي کال 365 ورځې او 6 ګنټې دی. دا 6 ګنټې په څلور کاله کې 24 ګنټې شي نو یو ورځ ته جوړه شي. نو فروری د 28 په ځای 29 شوي لیپ سال دی. نو انګریزي کال 365 ورځې دي او سپومې والا کال قمري کال دا 354 ورځې دي. نو 11 ورځې فرق پکې راځي. نو تقریبا 30 کاله کې یو کال زیاتېږي. نو که ته په جنورو باندې کال په کال زکات ورکې نو په 30 کال ډبل زکات ورکنه لې به دې غاړه خلاصه شي. د 2 کالو زکات ورکه لې به دې غاړه خلاصه شي. کني په جنورو کې په 30 کې یو کال خورې نو که زکات ورکې نو په اسلامي میاشتو باندې په کوم وخت باندې چې بنده صاحب نصاب شي نو د هغه وخت نه به کال شروع شي. زمونږ عوامو زبرګه میاشت رجب ځان له لازمه کړی چې زبرګه میاشت که سړی هر وخت مالدار شوی دی خو زبرګه میاشت کې زکات ورکوي. او بعضې دوستان په رمضان کې زکات ورکوي. نه وخت کتل غواړي چې ته کوم وخت نه صاحب نصاب جوړ شوي هغه وخت نه به کال حسابېږي. ماشوم نابالغه حسابېږي خو چې د سپومې په حساب د عمر 15 کاله پوره شو نو که د بلوغ علامې نیغ کاره شوې نو هم دی بالغ شو.
اوس بالغ شو. يسألونك عن الأهلة، سوال کئستانا د میاشت په باره کې د سپومې په باره کې، قل هي مواقیت للناس، وتو فرمایا هي مواقیت للناس، دا سپومې آله د شناخت د اوقاتو د للناس خلقو د پاره، والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. جاہلیت په زمانه کې یو رسمو، یو بنده حج لبسو نو د کور په دروازه باندې به ووتو، او بیا چې به واپس راتو نو د کور په دروازه به نه راتو، وی په دې دروازه ګناهګار وتلی ما، اوس په دې دروازه بیا نه راځم. نو د کور په شا باندې به دیوال به سوری که او پاغې به راننوته، یا به اندر پایه ولګوله، پاغې به راوړېده. نو دا به نیکي ګڼله. نو الله پاک دا آیات نازل کړي چې لیس البر بأن تأتوا البیوت، دا څه د نیکۍ او د فضیلت کار نه دی چې تاسو کورونو ته د شا د طرف نه راتګ کوئ. نیکی دا نه ده، ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی دا هغه چا ده چې د الله نه یریږي، تقوا کوي. څوک یره اختیار کی نو که چېرې تاسو د نیکو کارونو طلبګار یې، د هغې د فضیلتونو طلبګار یې، نو ځان نه متقیان جوړ کړئ او د ځان نه جوړ شوي کارونه مه کوئ. دا نیکی نه ده، دا الله حکم امنا. واتوا البیوت من ابوابها، راتک کوي خپلو کورونو ته په خپلو دروازو. د کور په دروازه راتلل دام جایزو مباحو، او د کور په شا راتلل دا مباحو جایزو. نو د کور په دروازه راتلل جائز کارو نو دے حرامو گنا، او د کور په شا راتلل جائز کارو نو هغه فرضو گنا، نو دقه ته بدعت وایي، دقه بدعت شو. زمونږ په شریعت کې چې کوم څیزونه مباح وي، یعنی کول او نه کول یې دواړه جایز وي، نو د هغې کول یا نه کول لازم او ضروري ګڼل جایز نه دي، او دې ته په شریعت کې بدعت وایي. دې خلکو هم داسې کړې وه چې کورونو ته د دروازو د طرف نه راتلل شرعا جایز وو، نو دا یې ګناه ګرځولې وه، او د کور د شا نه راتګ چې شرعا ضروري نه و، دی ضروري وګرځو. نو په دې باندې دوی ته تنبیه ورکړې شوه. د بدعاتو د ناجایز کېدلو وجه دغه ده چې غیر ضروري څیزونه د فرض و واجبو په شان ضروري وګڼلی شي، یا بعضې جایز څیزونو ته حرام او ناجایز وویلی شي. نو په دې آیات کې د داسې کار کولو نه منع راغلی ده، کم یو څیز چې شرعا ضروري نه وي، مستحب وي یا مباح وي، د هغې د کولو متعلق د لزوم عقیده لرل یا د هغې سره معامله د لازم کول جایز نه دي. او دغه رنګ د یو څیزو د یو جایز چیز متعلق عقیده د نه کولو د لزوم عقیده لرل هم بدعت او ناجایز. البته په یو عمل باندې دوام کول او همیشه کول او لازم ګڼلو کې عالمانو فرق کړی دی. یو عمل لازم ګڼل دا جدا شی دی، او یو عمل باندې دوام کول دا جدا شی دی. دوام په یو مستحب امر باندې ښه خبره ده، یو کار مستحب دی او ته همیشه کې ښه ده. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. الله ته په عملونو کې هغه عمل ډېر خوښ دی چې همیشه کېږي،
اگر کلیک وي او د لزوم عقیده یې لرل یا ورسره معامله د لازم کول ښه خبره نه ده. د لزوم عقیده دا ده چې د یو جایز کار یا مستحب کار متعلق دا عقیده ولري چې د دې کول لازم دي، پرېښودل یې ګناه ده. یا د یو جایز کار متعلق دا عقیده ولرلی شي چې د دې نه کول لازم او ضروري دي او کول یې ګناه ده. او ورسره معامله د لازم داسې ده چې د یو جایز یا مستحب کار په نه کولو سره څوک ملامته کوي او انکار پې کوي، یا د یو جایز او مباح کار په کولو سره څوک ملامته کوي یا پې انکار وکړي. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، ند نیکی بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ چې تاسو راتګ وکئ کورونو ته مِنْ ظُهُورِهَا د شاګانو نه، د کور د شاګانو نه. دا نیکی نه ده چې د کور په شا باندې راشي. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی دا ده چې د الله نه ویریږي. من اتقا هغه څوک چې د الله نه ویریږي. لعلکم تفلحون، شاید چې تاسو فلاح او کامیابی حاصله کړئ. واتوا البیوت من ابوابها، راتګ کوئ کورونو ته په دروازو د کورونو باندې. کورونو ته راځئ په خپلو دروازو راځئ، په شا مه راځئ. د کور په شا راتګ هم جایز دی، د کور په مخه راتګ هم جایز دی. نو دا د کور په دروازه راتلل دې ولې حرام کړل؟ د کور په دروازه راځه. دا د کور په شا راتلل جایز، نو دا دې ولې فرض وګڼل؟ دا دې بدعت وکړه، دا مه کوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.